نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الآذان والإقامة، رواه الترمذي. معزز سامعين حضراتو، نننی درس کې چې کومه مسله زیر بحث ګرځيږي نو هغه دا ده چې الفاظ د اقامت دا یو کرت ویل فکار دي او که دو کرت ویل فکار دي. نو دې باب کې د ائمه اربعه رحمهم الله تعالی اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اقامت پشان د اذان دی، یعنی څنګه چې اذان کلمات دو کرته ویل کېږي د قرنګې د اقامت هغه کلمات به هم دو کرت ویل کېږي. امام ثلاثه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله د دیو مذهب پکې د افراد الکلمات ته، یعنی کلمات د اقامت د دې دریوانو امامانو په نسبت باندې با هغه یو کرت ویل کېږي. نو د دې دوانو حضراتو د فاره چې کوم دی دلایل دي، زه پهله مختصر د دې دریو امامانو د پاره چې کوم حدیث په استدلال کې دی هغه پیش کوم چې هغه امام ترمذی رحمت الله علیه جلد اول او صفحه نمبر 48 ابواب الصلات کې نقل کړي. هغه روایت د انس بن مالک رضی الله عنه دی. د فرمای قال امر بلال رضی الله تعالی عنہ ته امر کړی شوی دی ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. انس بن مالک رضی الله عنه فرمای چې بلال رضی الله عنه ته دې خبرې امر کړی شوی و چې کلمات د اذان دي دو کرته وي او کلمات د اقامت یو کرته وي. دا د ائمه ثلاثه رحمهم الله دلیل دی. دا ترمذی هم ذکر کړی دی، بخاری شریف هم ذکر کړی، مسلم شریف هم ذکر کړی، سنن کبرا د بهقی هم ذکر کړی، تقریبا د سایسي ټول ذکر کړی دی. نو هغه د دین استدلال کوي ائمه ثلاثه چې بلال رضی الله عنه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اذان د دو کرتو ویلو امر کړو او د اقامت د یو کرت. نو د دې استدلال د حدیث پاک نه د احناف علماء کرام ډېر جوابونه کوي چې دا استدلال د دې حدیث نه صحیح نه دی، ځکه چې امام طحاوی رحمه الله د دې حدیث د نسخ قائل دی چې دا حدیث منسوخ دی، او رستنه چې کوم حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه دویم باب کې راوړي نو هغه ورله ناسخ دی. دا جواب علامه عینیم کړی دی، وروستو را روان دی، او دغه رنګې علامه طحاوی رحمه الله شرح معانی الاثار کې هم کړی. یو جواب د دې استدلال نه دا دی. دویم جواب د دې استدلال نه دا کوي چې دلته کې د ایثار الاقامت د الفاظو کې ایثار نه دی مراد، بلکې ایثار د صوت مراد دی. د دې څه معنا ده؟ ایثار د اقامت دا معنا چې یو کرت د اقامت د کلمات ویل شي، د دې دا معنا نه ده، بلکې ایثار صوت مراد دی. یعنی هغه کم आवाज چې دی او کم سا چې تر وباسي په هغه سا سره نو په یو سا سره دو کلمات د اقامت ویل پکار دي. داسې کله چې اذان ویل کېږي نو د اذان کلمات دا به په یو سا باندې دا یو کلمه پوره کوي، لکه الله اکبر الله اکبر دا په یو سا سره شوه، بیا الله اکبر الله اکبر دا په بل سا سره شوه، اشهد ان لا اله الا الله دا په بل سا سره، اشهد ان لا اله الا الله دا په بل سا سره، اشهد ان محمد رسول الله دا په بل سا سره. نو په اذان کې به چې کوم دی دا کلمې په یو اساس سره چې کوم دی جدا جدا ویل کېږي.
په یو سا سره به یوه کلمه ویل کېږي په اذان کې او اواز به پې اوچتولی شي، اوچت اواز باندې به ویلی شي او دا کلمات په قلاره قلاره ادا کوي لکه اشهد ان لا اله الا الله، داسې په قلاره به وي. او په اقامت کې به د دې په عکس باندې یو خو به ډېر تیز اواز پکې هم نشي ویستلی لکه چې خلک موجود دي په جومات کې، او اذان کې خو چې کوم دی خلک غایبین یا نایمین یا غافلین نو اواز به ورته اوچت تیز اواز به وباسي چې یخ شي، او په جومات کې خو هغه حاضري نو لهذا تیز اواز ایستو ته پکې هم ضرورت نشته. او بل کلمات د اذان به چې کوم دی نو په یو سا سره دوه وی لکه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، دې یو سا شو. اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، داسې. نو دلته اطار د صوت مراد دی، یعنی په یو سا کې باندې په یو اواز سره دا دوه کلمې ویل پکار دي. اطار د کلمو نه دی بلکې اطار د صوت مراد دی. دا دویم جواب دی علما کرام طلبه کرام پې پیږي. او دریم دی بعضې شراحو د اردو والا چې کوم دی د فتاوو د اردو والا جواب دا کړی چې دا حدیث پاک بیان جواز دی. پکې بیان جواز معنی دا ده چې دا یو کرته اقامت ویل جایز دي، دا هم څه ناجایز نه دي، ناروا نه دي. لهذا استدلال د دغه ائمه ثلاثه رحمه الله د حدیث نه هغه مختصر درې جوابونه شو، وروسته د کتابونو په حوالو باندې په تفصیل کې روان دي ان شاء الله، هغه سره تفصیل وشي. هر شي د امام ابن حنبل رحمه الله علیه لپاره دلیل دی. نو هغه دقه صفحه د ترمذی شریف یعنی صفحه 48 جلد نمبر 1 ابواب الصلات مخکې دغه د ائمه ثلاثه د حدیث راوړو باب یو ته ولګو چې باب ما جاء فی افراد الاقامه، په دې پسې وروسته متصل دویم باب لګی چې باب ما جاء فی ان الاقامه مثنى مثنى، باب د په بیان د هغه حدیثو کې چې دینه دا ثابتېږي چې اقامت و دوه پیرې ویل کېږي، د کلمات دوه پیرې سم د اذان په شان ته. نو بیا پای کې حدیث راوړي عن عبد الله بن زید قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا، د نبی صلی الله علیه وسلم اذان با دوه کلمات په ویل کېدل فی الاذان والاقامه، په اذان او اقامت دواړو کې بعد د کلمات چې کوم دي دوه کرته ویل کېدل. دا بعضې خلک داسې فکر ورکوي چې د عامو خلکو ته چې ګویا کې د احنافو سره په دې اقامت باندې د سره هېڅ دلیل نشته دی. نو دا چې څومره احادیث د احنافو دي د دې نه چې کوم دی دا غریبانان دا خلک بالکل چې کوم دی منکر کوي یې، ځکه دوی خو خلکو ته دغه نه بیانوي که نه، او داسې فکر کوي چې دا احناف هسې په شړه باندې روان دي یا په باطل باندې روان دي، هېڅ دلیل ورسره نشته دی په اقامت په دې کلماتو باندې چې دوه پیرې ویل پکار دي. بلکې هره مسله چې هغه اختلافي راځي د ائمه اربعو په دې فقهي مسایلو کې، نو دوی هغه یو جانب ته راټینګ کړي، دا بعضې خلک د نن سبا نه یادومه، او دا بل جانب چې د احنافو دی دغه د سره نه بیانوي یا بیان کې وایي دې باندې سره دلیل نشته دی. نو څومره حدیث چې پي تاسو به اوس وګورئ چې په دې باب کې څومره احادیث وارد دي. دا یو کتاب حواله ما تاسو ته وویله چې په دې کې امام ترمذي رحمت الله علیه دغه حدیث پاک راوړو، او په دې حدیث پاک باندې چې کومه جرحه امام ترمذي بیا لاندې کړې ده هغه دا ویلي دي چې عبدالرحمن ابن ابي ليلى دا سمانه ده ثابته د عبدالله بن زید نه، نو نور محدثینو په حواله به وروستو راشي دوی سما چې کوم دی ثابته کړې ده، نو لهذا دغه جرحه هم بره ده. او یا زموږ سره په دې باب کې نور احادیث صحیح شته دی چې هغه د دې حدیث لپاره شواهد دي او دا حدیث په قوي کېږي، نو لهذا داسې د استدلال نه دا ساقط نه دی. او که د استدلال ساقط وي نو امام ترمذي رحمت الله علیه ته بیا دا باب ولې لګولی دی، او چې باب ورته ولګو نو بیا پسې لاندې وایي قال بعض اهل العلم الاذان مثنى مثنى، بعض اهل علم وایي چې اذان به هم دوه پیرې وي، والاقامه مثنى مثنى، او اقامت دا به هم دوه پیرې وي. وبه يقول سفيان ثوري وابن المبارك واهل کوفه، او دا قول د سفیان ثوري دی، د عبد الله بن مبارک دی، او د اهل کوفه دی. نو دا دومره لوی علما اجله سفیان ثوري رحمت الله علیه ولنه کې انسان ته ګوره، عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ته ګوره، اهل کوفه ته ګوره چې پای کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولنه کې شخصیت دی، امام محمد، امام ابو یوسف، ظفر بن حذیل، تسلول علماء کرام پای کې چې کوم دي شامل دي. نو دغه علما سره په دې دلیل نه او اسی به دلیل چې کوم دي نو روان دي. او د امام ترمذی رحمت الله علیه اکثر په خپل کتاب صحیح ترمذی کې چې چا لوستلی او چا ویلی او څوک شیخ الحدیث پاتې شوی او اسی په تیر شوی نه ته پته لګي، اکثر طالبان ته په درس کې وایم چې اکثر حدیث ته ضعیف ویلی او به پای په متصل چې بده ود عمل د فلانی عالم دی، فلانی عالم دی، فلانی عالم دی.
نو چې یو مجتهد د حدیث نه استدلال وکي دا دغه حدیث لپاره تصحیح وي. دا ما په ډیرو کتابونو په حوالو باندې کوم دا خبره ایستلې ده او دا ما ثابته کړې ده چې یو مجتهد د حدیث نه استدلال وکړي یو مسلې لپاره د استدلال د مجتهد دا د حدیث د تقویه ورکوي دا چې د په نسبت صحیح ثابت نه وي استدلال ته څنګه کوي. نو دا دغه جرح مختصر جواب شو او وروسته ان شاء الله تفصیلی را روان دی. دا ترمذی دویم کتاب چې کوم دی زما سره هغه سنن نسائی ده داغه جیل 1 ده او صفحه داغه 103 ده 103 پاگه کې د باب لګئی کمیل اذان من کلمتين د اذان کلمې بچ کم دي دا څوي. نو پای کې بیا خپل سند سره ذکر کوي عن ابي محذورته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الآذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. دا ابو محذوره روي فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته د اذان کلمې اخذلی 19 کلمات ورته اخذل او د اقامت کلمات ورته ولس اخذل ثم عدها ابو محذوره 19 كلمة و17. وګورئ زمون خبره به د اقامت کې ده په دې اذان به د کلمو کې ترجیع هم شته. ترجیع باندې علما طلبه پیږي هغه زمونږ بحث نه ان شاء الله کاغه ته موقع برابر شو هغه به بیان وکړو چې ترجیع په اذان کې شته او کنه شته. د امام شافعي رحمت الله علیه دغه قائل دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ترجیع بلا اذان قائل نه دی. نو دیک ابو محذوره ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اذان کلمات چې کوم دي نو 19 اخودل او د اقامت د کلمات ورته چې کوم دي دی ورته 17 دی ورته ولس اخودل. نو دا اوس موږ شمارو تاسو ورته چې کوم دی فکر کوئ. اقامت به زه کوم او تاسو ته فکر کوئ. الله اکبر یو، الله اکبر دوا، الله اکبر درې، الله اکبر څلور. بیا اشهد الله اله الا الله پنځه، اشهد الله اله الا الله شپږ، اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان محمد رسول الله اته، حي على الصلاه نه، حي على الصلاه لس، حي على الفلاح يولس، حي على الفلاح دولس، قد قامت الصلاه ديارلس، قد قامت الصلاه سوارلس، الله اكبر بنزلس، الله اكبر شپارس، لا اله الا الله ولس. او زمونږ د اقامت ثابت شو کنه زمونږ اقامت ثابت شو او زمونږ اقامت شم کوم دی دا ولس کلمات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ابا محذوره ته اذان 19 کلمات خودلې او اقامت وته ولس کلمات خودلې. ولس کلمات اذان اقامت په اله جوړیږي چې هغه د اقامت د کلمات دوه کرت ویل شي لکه څنګه چې ما ویلو او مشمارلو او تاسو به ان شاء الله هغه ته غور فکر وکړئ چې دغه ولس کلمات دا چې جوړیږي نو دا زمونږ اذان او اقامت دی. دا اولنې کلیپ زمونږه په دې باندې دوه کتابونو حواله مونږه پیش کړی او دویم کلیپ چې کوم دی ان شاء الله او په نورو حوالو سره مونږ چې کوم دی بیا شروع کوو.